عربي کې یو شاعر تیر شوی د فرزدک یې نوم حسن بصري رحمت الله علیه راو دا د فرزدک ښځه مړه وه. فرزدک شاعر و، لوی شاعر و، اتیاو اویاو کلو عمر کې و. اتیا خوا ورکړه، تعزیت یې پوښتنه ورسره کړه. دا حسن بصري رحمت الله علیه ورته وویل ای فرزدکه دا خلک څه یایي، دا خلک څه یایي؟ ده ورته وویل چې زه خو هر وم دا خلک یایي چې دا د وړ جنازه ده، چې په دغه جنازه کې په دغه مځکه باندې تر ټولو بختور سړی یعنی حسن بصري رحمت الله علیه موجوده ده، او تر ټولو خوسی سړی، ګناهګاره سړی، بدکاره سړی فرزدک موجوده. جنازه خو د فرزدک د ښځې وه. دا خبره چې ورته وکړه حسن بصري رحمت الله علیه ورته وویل یو پوښتنه درجه کوم وفرزدکه تا آخرت ته څه تیاری کړی ده؟ عمر خو دې اتیا اویا کاله عمر ده. دی ورته یایي غمجن و ښځه مړه وه، ما دې د رب په ذات قسم یې زه ډېر ګناهګاره سړی یم، ما هېڅ تیاری نه ده کړی، ما دوره نیک کارونه نه دي کړي، ما دې د رب په ذات قسم یې دا یوه کلمه خو را سره شته چې لا اله الا الله محمد رسول الله په سینه کې مې دا دغه یوې کلمې ته مې ډېره هیله ده. سبحان الله. دا یې څه وخت بعد مړ شو. چې مړ شو حسن بصري رحمت الله علیه خوب ولیدو، خدای څه معامله در سره وکړه؟ ورته وویل چې الله تعالی وبخلم. په څه شي الله وبخلي؟ کوم عمل الله تعالی ته د تا خوښ و؟ فرزدک چې پوښتنه وکړه، فرزدک ورته وویل حسن بصري صاحب جنازه کې نو تا پوښتنه راته راجع وکړه چې تا خدای تعالی ته خو به ته ورځې مخ به ورښکاروي، دی خو نه داسې ګوته دې لګولې ده نه به مړ کېږي، تا خدای ته څه تیاری کړې د مرګ ته دې څه تیاری کړی؟ ته به خدای ته کوم مخ ورښکاروي؟ عمل د ستا ما تا ته ویلي و چې په یوه کلمې مې ډېر اعتبار ده، قسم ده که یو شی مې نور راځي. الله وویل چې فرزدکه قسم ده د تا دا خبره دومره په اخلاص و دومره مې خوښه شوه، ورځله د دغې یوې خبرې د کلمې په برکت په وجه ما ته وبخلې، زه جنت ته ځم. سبحان الله. دا د موږ او د تاسې د ایمان قیامت ده. ځان باندې